یو واقع را یاده شو ډېره عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل. عمر ځینې انسان چې ډېر سخي که نه ډېر زیات سخت مزاجي خلک وایي چې دله به هم لا جړه ورځي په خپله زندګۍ. په چې داسې انسان اول جاړي نه په چې بیا جاړي که نه مخلوقات جړی د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کو ته خو دونه غټ سړی ته جاړې دا سکې. نبي علیه صلات وسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ته یې مه جاړه هلته حالات خراب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرېدو خلکو ته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نبی علیہ السلام وفات شو چې تاسو د نبی علیہ السلام عبادت کوئ چرته تعالی امنه کو ما جاړه ای زه به ولې نه جاړم داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک ته پروت و. نبی علیہ السلام جسم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله بأبي انت و امی یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه بستا په جدای ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغې ته به تا ډډه والې او د جمعې خطبه به دې وي یا رسول الله. بیا فلما کثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نو بیا صحابه کرام ستا دپاره یو منبر جوړ کو ته چې د کله د خپلې حجرې مبارکې نه راووتې یا رسول الله. افلما تجاوزته کله چې اغستنه تا کراس کړه او د هغې نه راوړې دي حن ذلک الجزع بفراقک یا رسول الله اغستنې په تا پسې جړلي او صحابه کرامو د هغې جړه اورېدلې وه ستا په جدایۍ باندې خو اغستنې هغه ونې جړلي یا رسول الله هغه تنې جړلي یا رسول الله زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. حضرت عمر وی فحن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله هغې تنې په تا پسې جړلي په مسجد نبوي کې او صحابه کرامو جړه اورېدلې وه. فامتک اولی بالحنین الیک یا رسول الله ستا امت خو زیات حقدار دی چې په تا پسې وجاړي او ستا په جدایۍ باندې وجړي. بأبي انت و امی یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قرباني یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خوږ پیغمبره ستا د فضیلت لپاره خدا کافي ده چې ته یو پیغمبر وي. نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول هغې خطا وکړي وروسته د هغې دپاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیه السلام هغه بوټی وسکو د هغې نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معافي وروسته وه خطا مخکې وه او داسې ټولو انسانانو سره کېږي. خطا اول کوي معافي وروسته کېږي. یا رسول الله وای زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي الله ستا معافي مخکې ذکر کړې ستا خطا یې وروسته ذکر کړې. عفا الله عنک لما اذنت لهم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو دې تا ته معافي وکړي تا ولې دې ته داسې وي. الله جل شانو ستا خطا وروسته ذکر کوي او ستا معافي مخکې ذکر کوي. ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده یا رسول الله. یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره ډیره کافي ده چې الله جل شانو لقد بعثك الله آخر الانبیاء الله جل شانو ته آخري پیغمبر را لېږلی وذکرک اولا او په قرآن مجید کې لومبی تذکره ستا کړې. وإذ اخذنا من النبیین میثاقهم الله جل شانو فرمایي کله چې مونږه وعده واغسته انبیاء کرامو نه دي هغه مضبوطه وعده ومنک استانه مو واغسته ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا. ته د ټول نه اخري پیغمبر راولېږلی او تذکره ستا د ټول نه مخکې کوي یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده. یا رسول الله زه به ستا کمه خبره کوم زه به په تا پسې ولې نه جاړم ستا په جدایۍ به ولې نه جاړم. الله جل شانو حضرت نوح علیه السلام راولېږو دعوت یې وچلو. حضرت نوح علیه السلام له غصه ورله. حضرت نوح علیه السلام وفرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرین دیاره انك ان تذرهم يضل عبادك. یا الله دا خبیثه خلک دي ته تباه و برباد کې دي پاتې شو دا ټول دنیا به خراب کړي. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیه السلام یا رسول الله خیری کړی وي او یا رسول الله ستا مخ مبارک زخمی کو ستا سر مبارک هغې مات کو دې خلکو او ته بېهوشه شوې دې خلکو بېهوشه او ته چې کله په هوش کې رالې فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وایي چې الله زما دا قوم د هدایت په تو کې وي به خیر د دې نه پوهېږي. حضرت نوح علیه السلام خیرې کړی خپل امت ته چې غصه ورله
یا رسول الله تا صرف دا وی چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طائف کې څه وکړه؟ تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. الله کا حضرت موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي. ان ضربت بعصاك الحجر، الله جل شانه موسی علیه السلام ته فرمایل چې ته د خپل امصار حواله دا ګټه پیوه فانفجرت منه 12 عینا، 12 چینی به دین روان شي. یا رسول الله دا څه غټه خبره نه ده چې موسی علیه السلام په گزار باندې د یو ګټه نه 12 چینی روان شوي. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك، دا لوی خبره نه وه. لوی خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینی روانې کړې وي. موسی علیه السلام خو امسا والي و د ګټې نه چینی روانې شوي وي، ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینی روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قرباني. حضرت عمر وایي زه په تا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړی، هغه له بادشاهت ورکړی په هوا باندې. سلیمان علیه السلام ابا ګرځېدو په هوا باندې، غدوها شهر و رواحها شهر، یو میاشت پورې به ګرځېدو په هوا باندې. حضرت سلیمان علیه السلام یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه و ټیک ده، او فما ذلک بعجب، دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانو تعالی براق تر کړی چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي، او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خدا نه ده یا رسول الله. هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله، دا په تا پسې ولې نه جاړو. یا رسول الله حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانو معجزه ورکړې وه چې مړي بیا را ژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده. لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې ته له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی و، او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه باربیکیو کړی و ستا مخې ته پروت، او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله، او صحابي هغه خولې ته واچوله، او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې، تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه، یا رسول الله ما مخوره، ما کې زهر میلاو کړي. دا غټه معجزه و یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت وچلو، وما آمن معه الا قلیل، لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو، الله جل شانه داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړه چې هغه نن ودرېږه ووایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانه د ابوبکر صدیق غونده کې، د حضرت عثمان غونده کې، د حضرت علي غونده کې، د عشره مبشره غونده کې خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. هذا ابو بکر صدیق سے منع کو ما جاڑا ایسا بولي نه چاړم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة. يا أيها الرسول إذا ما پیغمبره يا أيها الرسول تادي خفنكي لا يحزنك تادي غمجنكي الذين ها خلق يسارعون چې تلوار کوي تادي کوي فی الکفر په کفر کې من الذین دا اغی خلقنا قالو چې اغی وی آمنا من ایمان راوړی بافواههم په خپلو خلو باندې ولم تؤمن خو ایمان نه دی راوړی قلوبهم د دې زړونو ومن الذین او بعضې د اغی خلقنا هادو چې یهودیان دي سماعون دي ستا خبرې اوري للکذب د دروغو دپاره سماعون او دي زیات اوریدونکي دي لقوم هغه قوم ته د رسولو دپاره آخرین چې نور دي لم یأتوک چې تا ته نه دي راغلي یحرفون الکلم یحرفون دي بدلی الکلمه د الله احکامات یحرفون بدلی تغییر کوي الکلمه په کلماتو کې من بعد مواضیه رسته د هغې د ځایونو من بعد رسته مواضیه د هغې د مقرر کېدونه یقولون دی وی ان اوتیتم کچر درکل شي تاسو ته هذا دغه شان دی فخذوه ونیسئ وان لم تؤتوه
او کچرتا در نکلی شي تاسو ته دغه شان فاحذروا بیا ځان وساتئ ومن یرید الله ومن او هغه څوک یرید الله چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ فلن تملکه نو ته طاقت نه لري له د هغه دپاره من الله د الله د طرف نه من الله د الله نه شیئا سسیز شیئا ذره برابر اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم ان یطهر چې پاک کی قلوبهم د دې زړونو کې او ستا خبرې د دې دپاره اوري چې داسې یو قوم ته ورسئ چې هغه قوم تا ته راغلی نه دی دي د الله جل شانه احکامات بدلی وروسته د دې نه چې د الله جل شانه احکامات ښه مضبوط شي الله جل شانه فرمایي دا دومره رزیلان دي چې دی وایي چې تورات په شان حکم کړی ته دی نبي علیه السلام کو ویې منې او کله ته نه کوي هغه شان نبی مه منې او ځان پې وساتې الله فرمایي زه چې د چا د ګمراهۍ اراده وکړم ای پیغمبره ته هغه د ګمراهۍ نه نشي ساتلی بیا الله جل شانه فرمایي د الله اراده دا ده چې داسې ګمراه خلکو د بدبخت خلکو د هغې زړونه الله پاک نه لیږلي شوي ای زما پیغمبره لا یحزنکه تا دې غمجن نه کړي الذین هغه خلک یسارعون فی الکفر چې هغې تادي کوي په کفر کې او هغه شادي شدی نو هغه به سنګساری نه بس د هغه نه به یا جرمانه والی یا به له مخ تور کې او کوړې به له ورکړي د هغه وجل نشته زموږ په مذهب کې تورات په مذهب تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام له لاړ شئ که نبی علیه الصلاۃ والسلام د تورات په شان فیصله وکړه دلته راځي که نه الله جل شانه فرمایي چې یقولون دی وی ان اوتیتم هذا کچری تاسو له درکړی شوه دغه شان مسله نو فخذوه بیا دا مسله والی وان لم تؤتوه او که داسې مسلې درته ونه کړه دا څنګه چې مونږ وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس کو چې دا یو نارینه او یو زنانه دی شادي شوده دي ودونه یې کړي دي دی بدکاری کړې ده د دې سس په مخته ځمکه باندې د پشن عالم نو په هغه زمانه کې د یهودیانو وی دا پیژنې او پیژنو وی دا هغه باره کې هم څه خیال دی وی هغه بهترین عالم دی زموږ د یهودیانو وی که هغه زمونږ او ستاسو فیصله وکړي نو څنګه به وي په هغه ذات قسمي کوم چې د موسی علیه السلام دپاره دریاب شلولی و موسی علیه السلام یې پورې باسلی و فرعون یې هلاک کړی و په تاسو باندې من و سلوا هغې رالیږلي و په تاسو باندې وریځې سورې کړي د هغه ذات واسطه دله در کومه قسم وخوره چې آیا ستاسو په تورات کې دا نشته چې یو شادي شده سړی او زنانه چې داسې چلو که زموږ خلاف مسلې وکړه پښتانه و زما ورکوم ای نبی علیه الصلاۃ والسلام دې خبرې چې د الله جل شانه سره څوک شریک نشته او ته د هغې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم الله چې د موسی علیه السلام دپاره دریاب کې لارې ایستې وې هغې له په دې باندې غوسه ورله حقه کسانو نبی علیه السلام وفرمیل د جومات دی دروازې ته کې او سنګسارې کې دغه فیصله نه مني ستا قرآن او ستا کتاب انکار ته کوي کفر ته کوي هغه څو قسمه کم خلک دي یو هغه خلک چې هغوی مونږ ایمان راوړی او دې زړونه په ایمان باندې مطمئن نه دي منافقان او یو یهودیان چې تا ته راغلي دي او سبا دا دومره رزیلان دي الله جل شانه فرمای چې دی چې ستا کمې خبرې اوري ښه په توجه یې اوري و دې دپاره اوري چې ستا دا خبرې بار ویسي او دروغ ورسره ملو کي او د دې دپاره ستا دا خبرې اوري چې نور خلک پې ګمراه کي دغه الله جل شانه فرمای دا داسې بدترین قوم دی دې کار دا دی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه د مخکې نه دې کار دا دی تر اوسه پورې دي یهودیانو او دې ګمراه کي الله جل شانه ته فرمایل ما ته سجده وکړې او دې ټوکې شروع کړې په سجدې پسې دا دې کار دی د یهودو او د منافقانو الله جل شانه فرمایي چې د الله جل شانه احکامات هغه بدلی دا دونه رزیلان دي چې دې سوی یو بل ته که نبي علیه السلام د تورات په شان فیصله وکړه ویلې او که داسې ونه وي نو بیا یې مال او ځان ته وساتئ د دې پیغمبر نه الله جل شانه فرمایي ما د دې د ګمراهۍ اراده کړې ګمراهي دا مطلب دی چې سمه لار هغه انسان پرېږدي او په غلطه روان شي دې ته ګمراهي الله جل شانه فرمایي زه چې د کم انسان د ګمراهۍ اراده وکړمه د چا پلار هغه ځای له نشي راوست ای نبي علیه السلام زه چې د چا دپاره دا اراده زما خوښه دا چې دی د ګمراه شي ای پیغمبر ستا سره هم دا طاقت نشته چې په سمه لاره یې راوړې ستا کار صرف دا دی خبرې کوه بیان کوه
تقریر کوه زه چې څوک ګمراه کوم پاک کوم ایمان ته برابر کومخه د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده آخرت هم تباه ده په دنیا کې دي يهوديان او منافقان رسوایی ده چې الله جل شانو د دې غ رازونه را بار کړو نبی عليه السلام او مسلمانانو ته خود او تر نن ورځې پورې په اغي باندې دا لعنت وریږي تر مونږ هم په لعنت وایو د سوال الله سوکاله کې په پیسو خلکو لعنت ویلي الله فرشتي په لعنت وی الله په لعنت وی د دین بل غټ رسوایی شته د دین بل غټ ذلت شته د دین بل غټ ذلت څه د خیبر قلای ته واغسته وته وی زي استاسو په الله جل شانو پزما کې استاسو زین نشته ځان لزه وګوره الله جل شانو فرمایي دا دنیا د آخرت په لز تباہ او برباد کوم څه عذاب بوله ورکم یا ایها الرسول ای زما پیغمبره لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تا دې غمجن نکی د خلکو هغه تیزی په کفر کې من الذين لا اي کسانونه قالوا چې دی وی آمنا من ایمان راوړې به افواهم په خپل خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم او دې زلونه هغه ایمان والن دي ومن الذين هادوا او د هغه خلکو چې يهوديان دي سمعون للكذب سمعون استا خبره علي استا خبره خاوري خل الكذب د دې د پاره چې دروغ وسره ملو کی او سمعون ډیر زیات اوریدونکو دي خبر لره ولقوم اخرین دی یو قوم د پاره هغه قوم لم یاتوک چې هغه ته لعنه دی راغله د دې د پاره يحرفون الكلمه من بعد مواضعه چې د الله جل شانو احکامات بدل یقولون دی وی ان اوتیتم هذا پیغمبر تاسو د فیصله وکړه فخذوه نویله وان لم تؤتوه او دا فیصله ونکړه نو فاحذروا بیا د پیغمبر نزانو ساته الله فرمایي ومن يرد الله او د چا د پاره چې الله اراده کی فتنته داغه د گمراهی داغه د بیلاری کېدو فلن تملکا نو چرتم ته مالک نشي جوړې دي چرتم ستا طاقت نشي کېده پیغمبره له داغه د پاره من الله د الله نشي ان ذره برابر مطلب چې الله گمراه کوي ته ذره برابر په هدایت په لار نشي راوست دا مطلب